السلام علیکم. خبر نیوز سره زیم ایاز خان او زیم مدثر حسین. وړاندې کوو اول سر خبرونه. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه شوې ده. وزیر اطلاعات شبلی فراز وایي چې وزیر اعظم هدایت کړی چې کرونا متعلق از خود نوټس کیس کې بعد سپریم کورټ فیصلو باندې من او ان عمل درآمد کولی شي. وزیر اعظم قومي مشرانو ته پیغام ورکړی چې کرونا وایرس باندې د سیاست کولو نه ډډه وکړي. وزیر اعظم په وزیرانو او مشیرانو هم غږ کړی چې کرونا باندې د بې ځایه بیانونو ورکولو نه احتیاط وکړي. سپریم کورټ کې کرونا از خود نوټس کیس سماعت شوی. چیف جسټس گلزار احمد ریمارکس ورکړي چې ټول سامان چین کې د یوې پارټۍ نه راغوښتل کیږي. زموږ تشویش اخراجاتو متعلق نه بلکې سروسز معیار متعلق دی. د مشتبه کسانو سرکاري لیب نه ټیسټ مثبت او پرایویټ لیبارټرۍ نه منفي. قرنطینا سنټرز بد حال دی چې یو ځل سړی قرنطینا سنټر ته ورشي بغیر د پیسې ورکولو ته بهر نشي راوتی. چیف جسټس ریمارکس ورکړي چې باید موږ دوایانې او نور سامان خپل ملک کې تیار کړو. عدالت د کیس سماعت 8 جون پورې ځنډولی دی. بلوچستان کې دوه مختلف واقعاتو کې 9 سکیورټي اهلکار شهیدان شوي دي. آی اس پی آر مطابق مچ کې د اف سی ګاډي بارودي سرنګ سره جنګېدلی دی. پیښه کې 6 اف سی اهلکار شهیدان شوي دي. آی اس پی آر مطابق کیچ کې ترخګرو سره ډزو تبادله کې هم یو ځوان شهید شوی دی. چیرمن نیب جاوید اقبال په مشرۍ کې د نیب ایگزیکټیو بورډ غونډه شوې. غونډه کې د سابقه وفاقي وزیر اکرم خان درانی او وزارت هاوسنګ اینڈ ورکس افسرانو خلاف د مبینه بدعنوانۍ تحقیقاتو منظوري ورکړل شوې ده. اجلاس نفس جاری اعلامیه کې ویلي شوي دي چې ایگزیکټیو بورډ د آصف علي زرداري پولیټیکل سیکرټري خلاف انکوایري منظوري هم ورکړې. د وزارت خزانه او وزارت خارجه افسرانو خلاف هم د کرپشن انکوایري منظوري ورکړل شوې ده. غیر قانوني برتیانو کیس سند های کورټ د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لا 9 جون پورې ضمانت ورکړی. نیب د هغه د گرفتارۍ نه منع کړی دی. پیشې په موقع میډیا سره خبرو کې شاهد خاقان عباسي یو ځل بیا په نیب تنقید کړی. وایي چې نیب او ملک یو ځای نشي چلیدی. نون لیگ رهنما چیلنج ورکړی کو چېرې نیب په نواز شریف 15 روپۍ هم د بھارت ته منتقل کولو ثبوت پیش کړو نو سیاست به پرېږدم. حکومت د ملکی تاریخ د ټولو نه طویل ترین قومي اسمبلی اجلاس طلب کولو فیصله کړې ده. د پارلیماني چارو سلاکار بابر اعوان وایي چې دغه اجلاس به 15 جون نه تر 13 اگست پورې جاری وي. اجلاس کې به بجټ منظوري او اینټي منی لانډرینګ ایکټ کې ترمیم معامله باندې بحث کیږي. بابر اعوان مطابق په دې حواله به اپوزیشن سره هاوس بزنس ایڈوایزري کمیټې کې خبرې کوي. بلوچستان حکومت په فوري توګه پبلک ترانسپورت نه کولولو فیصله کړې. بلوچستان کې کرونا خطرې له وجې د اختر میلو باندې هم پابندي لګولې شوې ده. د اختر مونځ اجتماعات کې رش کمولو لپاره د عیدګاه شمیره سیوا کولو فیصله هم شوې ده. ملک کې د کرونا 1341 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. متاثره مریضانو شمیره 3,900 او 6 ته رسیدلې ده. تیر 24 غنټو دوران کرونا وایرس نه متاثره شو 6 کسانو ساه ورکړي چې ورسره د مړو تعداد 919 ته رسیدلی دی. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مطابق تر اوسه 12,000 نه سیوا مریضانو کرونا له ماتې ورکړي او صحتیاب شوي دي. ټولو نه سیوا کرونا کیسونه صوبه سند کې رپورټ شوي. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مطابق سند کې وایرس نه متاثره مریضانو شمیره 19,241 ته رسیدلی. پنجاب کې تر اوسه 15,980 کسان متاثره شوي. بلوچستان کې 2,820 کسان متاثره شوي دي. اسلام آباد کې 1,040، ګلګت بلتستان کې 1550 او آزاد کشمیر کې 115 کسان کرونا له وجې متاثره شوي. خیبر پختونخوا کې هم د کرونا حملې جاری دي. صوبه کې تر دې دمه 6,213 کسان کرونا له وجې متاثره شوي چې پکې نورو صوبو مقابله کې ټولو نه زیات 340 کسان په حق رسیدلي دي. 1940 کسان صحتیاب شوي. سرکاري اعداد شمار مطابق ملک تر دې دمه د کرونا له وجې مړو شوو کسانو شمیره شرح 2.1% او صحتیاب شوي کسانو شرح 28.4% ده.
वज़ीर आज़म इमरान खान د एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम मुतालिक ट्वीट कړی وایي چې 13 ورځ ما مزدورانو سره ملاقات کړی بیروزګاره شوي مزدورانو ته مې ریلیف فنډ نه امداد ورکړی. وزیر اعظم مطابق حکومت به د اتیا کړې شوې هرې روپۍ په بدل کې 4 روپۍ فنډ کې جمع کوي. خان صاحب باور ورکړی چې ریلیف فنډ تقسیم کې به شفافیت مکمل خیال ساتلی شي. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز د نوي انتخاباتو مطالبه باندې شهباز شریف ته جواب ورکړی. په ټویټر جاری شوي بیان کې شهباز شریف ته خپل سیاسي نصیب باندې د صبر تلقین کړی. وایي شهباز شریف احتساب نه بچ کېدو لپاره د انتخاباتو شوشا خوروي. د اوږد اقتدار نه پس د اپوزیشن لیډر په حزب اختلاف کې زړه نه لګي. باید چې هغه خپل نصیب باندې صبر وکړي. د مسلم لیگ نوم ترجمانی مریم اورنګزیب وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ته جواب ورکړی. وایي چې شبلی فراز د شهباز شریف فکر نه د خلکو غم وکړي. د ګرانۍ له وجې خلک د صبر پیمانه په ماتېدو ده. مریم اورنګزیب دا هم ویلي دي چې تیز 13 میاشتو کې پی ټی آی حکومت ملکی معیشت تباه کړی او هم دغه وجه ده چې اوس د تاجرانو صبر هم تمام شوی دی. मैं डीएसपी को मुअत्तल करवा दूंगा, ईद के बाद करवा दूंगा. चलो बस मैं डीएसपी को मुअत्तल करवा दूंगा, ईद के बाद करवा दूंगा. चलो बस خیبر نیو ټیم سره د ډي اس پي ریلوے عالمگیر بدسلوکي. وزیر ریلوے شیخ رشید په وړاندې پیښور کې صحافیانو احتجاج کړی. د ډي اس پي د معطل کولو مطالبه یې کړې ده. شیخ رشید د واقعي تحقیقات کولو او ډي اس پي عالمگیر د اختر نه پس معطل کولو باور ورکړی دی. ډي اس پي عالمگیر څه موده وړاندې د اخلاقیاتو جنازه ویستلې وه. کوریج کولو باندې د خیبر نیوز رپورټر سراج عارف ته سپکې سپورې ویلې وې او هغه یې د کوریج نه منع کړی و. افغانستان کې هم کرونا وایرس تیزی سره په خورېدو دی. تیر شبه روز دوران د افغانستان مختلفو علاقو کې نور 1581 کسان کرونا وایرس ښکار شوي او د متاثره کسانو شمیره 2653 ته رسېدلې ده. افغانستان کې تر دې دمه 850 کسان صحتیاب شوي هم دي. تیز 24 غنټو دوران نور 15 کسان پاک رسېدلي او هیواد کې د مړو شمیره 188 ته رسېدلې ده. کرونا وایرس د دنیا مختلفو ملکونو کې نور 1500 نه سیوا کسان وژلي او ټول نړۍ کې د مړو شمیره 3,20,000 نه اوړېدلې ده. تیر شبه روز دوران مختلفو هیوادونو کې نور 23,000 نه زیات کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی چې ورسره کرونا شمیره 9,11,000 نه سیوا شوې ده. تر دې دمه ټوله نړۍ کې 19,19,000 نه سیوا کسان صحتیاب شوي هم دي. کورونا ویکسین تیاری کې اهم پیشرفت شوی. د امریکایي کمپنۍ مورډینا د ویکسین په انسانانو تجربې کړي. دعوی کړې ده چې تجربو نتایج ډېر حوصله افزا راغلي. کمپنۍ وایي چې تجرباتي ویکسین سره د انسان په بدن کې داسې انټي باډیز پیدا شوي کوم چې کرونا نه صحتیاب شوي کسانو په بدن کې پیدا شوي دي. بلخوا د برطانیې یونیورسټۍ اکسفورډ کې د شادوګانو د کرونا ویکسین تجربه ناکامه شوې. وزیر اعظم عمران خان قومي مشرانو ته پیغام ورکړی چې په کرونا وایرس باندې د سیاست نه ډډه وکړي. وزیر اعظم خپل وزیرانو او مشیرانو ته هم ویلي دي چې په کرونا باندې د بې ځایه بیانونه نه ورکوي. وزیر اعظم عمران خان د کابینې غونډې په وخت دا هم هدایت جاری کړی دی چې کرونا په معامله کې د سپریم کورټ په احکاماتو د منون عمل وکړي شي. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه شوې ده. په ملک کې د کرونا وبا او معاشي صورتحال په شمول نورو مهمو معاملو باندې خبرې شوې دي. غونډه کې شو فیصلو په اړه وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز میډیا ته ویلي دي چې اجلاس کې د غیر قانوني برتیانو په حق له تفصیلي خبرې هم شوې دي. کابینې غونډه کې نور څه مهم معاملات زیر غور راغلي دي. په دې اړه تفصیل اخلو د خپل نماینده حنیف الرحمن نه. حنیف، نن د وفاقي کابینې اجلاس کې اهم فیصلې شوې دي، تفصیل راکړئ. جی بالکل، د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې ده
په دې اجلاس کې نن د کرونا وبا په معاملې تفصیلي خبرې شوې دي او د سپریم کورټ چې کومه فیصله راغلې ده د لاک ډاون په حق باندې او د ټول ملک چې بازارونه د هغې پرولو په حق باندې د هغې په حواله باندې وزیر اعظم هدایت جاري کړی دي. سپریم کورټ کومه خبره کړې ده پکار ده چې په هغې باندې منول عمل وکړي شي. په اجلاس کې چې کوم دی هغه د ملک لوی ایرپورټ چې کوم دي هوایي اډې چې کومې دي هغې د آوټ سورس کولو معامله هم ضرور راغلې ده. وزیر اعظم په دې حق باندې د یوې کمیټې جوړولو فیصله هم کړې ده. دغه رنګې د څلورو صوبو ترمنځ د اوبو د منصفانه تقسیم په حق باندې د ټیلیمیټرز لګولو منظوري هم ورکړې شوې ده. اجلاس کې چې دی هغه د سکیورټي اینډ ایکسچینج کمیشن د چیرمن منظوري هم ورکړې شوې ده. دغه رنګې اجلاس کې د وزیر اعظم عمران خان ته د غیر قانوني بھرتیانو په حواله باندې تفصیلي ریپورټ وړاندې کړی شوی دی او تمام وزارتونو ته هدایت ورکړی شوی دی چې هغوی د خپل وزارتونو کې موجود غیر قانوني بھرتیانو په حق باندې نشاندهي وکړي او تفصیلي ریپورټ یې په راتلونکو لږ ټایم کې چې دی هغه ورکړی شي چې کوم چارواکي دی هغوی ته. دغه رنګې د اجلاس نه پس شیخ فراز چې کله میډیا سره خبرې کولې نو د هغوی نه د شوګر کمیشن په حواله باندې هم تپوس وکړی شو چې شوګر کمیشن ریپورټ به کله راځي. نو هغوی په جواب کې وویل چې د شوګر کمیشن ریپورټ په حق باندې به ډېر ژر تاسو خوشخبري اورئ او د مکمل ریپورټ چې کوم دی هغه به تاسو ته وړاندې کړی شي. اجلاس کې هغوی دا هم وویل چې د شهباز شریف په هکله د ای سی ایل په حواله باندې خبره نه ده شوې. ټول امکان دی چې د شهباز شریف نوم په ای سی ایل باندې راشي خو په اجلاس کې په دې باندې تفصیلي خبره نه ده شوې. د کابیني اجلاس نه پس میډیا حنیف یو اهم پیشرفت دا هم شو نن اجلاس کې داسې خبرونه راغلي چې د مسلم لیگ قاب غړي د کابینې په غونډه کې د هغې وزیرانو شرکت نه کړی او هغې وجه دا وه چې د نیب څه کیسونو باره کې حکومت هغې له څه جواب نه ورکړی. په دغه اړه څه معلومات شته؟ جی بالکل د پرویز الله او د هغه د زوی په حق چې کوم کیسونه د مخکې نه د په نیب کې روان دي او هغه نوي کیسونه نه دي بلکې هغه که تاسو خیال کړي د مشرف د دور په حواله باندې هغه کیسونه چې مخکې راغلي ول هغه کیسونه په حواله باندې ویل کېږي چې د نیب د طرف نه د هغوی سره رابطه شوې ده او څه خط و کتابت شوی دی. د هغې خط و کتابت په نتیجې کې د مسلم لیگ کاف وزیرانو موجوده حکومت چې کوم باثره خلک دي هغوی سره رابطې کوشش کړی دی او په دغې معامله کې زموږ سورس دا وایي چې د سرلیپ اخیستو یا د نیب باندې سرانداز کېدو مطالبه شوې وه. د هغې د جواب نه ورکولو په نتیجې کې ویل کېږي چې مسلم لیگ کاف څه وزیران چې کوم دي یا مشران خفه دي همدغه وجه وه چې هغوی شرکت نه دی کړی. ډېره مننه حنیف د تفصیل راکولو. خبر نیوز خبرونو کې وخت شوی د یوې شان دمې موضوع د خبرونو سلسله جاری ساتو. بلوچستان کې اپریشن دوران اوه پوځي ځوانان شهیدان شوي. آی اس پی آر وایي چې شپږ اهلکاران مچ سیمه کې د بارودي سرنګ چاودنه کې شهیدان شوي دي. دغه رنګ کیچ سیمه کې ترهګرو سره نښته کې یو سپاهي شهید شوی. آی اس پی آر لخوا جاري شوی بیان کې ویلي شوي دي چې بلوچستان کې د اپریشن دوران اوه ځوانان د خپل ژوند قرباني ورکړي. آی اس پی آر مطابق د بلوچستان مچ سیمه کې د ایپسي ګاډي سره نږدې بارودي سرنګ چاودنه شوې چې په نتیجه کې د ډرایور په شمول شپږ ځوانان شهیدان شوي دي. آی اس پی آر وایي چې دغه شهیدانو کې نائب صوبیدار احسان الله خان، نائک زبیر، نائک اعجاز احمد، نائک مولا بخش، نائک نور محمد او ډرایور عبدالجبار شامل دي. آی اس پی آر زیاته کړې چې دویمه پیښه کیچ سیمه کې مخې ته راغلې ده چې ترهګرو سره نښته کې سپاهي امداد علي شهید شوی دی. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की द कोरोना मुतालिक आज खुद नोटिस के समात शवे अदालत द कोरोना पर टेस्ट बांधी सवालों न पुरद कड़ी पुख्तना कड़ी दा चिवली द सरकारी लेबॉर्ट्री ना टेस्ट पॉजिटिव और द प्राइवेट लेबॉर्ट्री ना नेगेटिव राजी अदालत करंटीना मराकज बांधूम सख्त टेकुना कड़ी दी हुकूमत ले टफ टाइम वर कड़े. द चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पर मशरे के सुप्रीम कोर्ट पिंजा कसीजा लार्जर बेंच द कोरोना सो मोटो के समात करे दे. चेयरमैन एनडीएमए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत तवड़ांदी शवी दी. समात पर मौकबानी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स वर करे दी कि अमूमी तासुर दादे जिदा मुल्की वसाइल पे 16 सुनो की दी. एनडीएमए मुल्क तच हर योसिस द चीन ना राउड़ी नो आगा दे कंपनी ना राजी लेकिन पदी की द मयार ख्याल न सातरी की. चीफ जस्टिस
داوم ویلي دي چې زموږ تشویش اخراجات متعلق نه بلکې د ورکړې کېدونکو سروسز متعلق دی. پیسه هم اهم ده لیکن انساني ژوند د پیسو نه زیات اهم دی. د کرونا شکمن مریض رپورټ د سرکاري لیب نه مثبت او د نجی لیب نه منفي راځي. د سپریم کورټ لاهور رجسټري ملازمینو سره هم داسې شوي چې سرکاري رپورټ یې پازیټیو او پرایویټ لیبارټري رپورټ یې نیگیټیو راغلی. چیف جسټس گلزار احمد زیاته کړې ده چې قرنطینه سینټرز کې نه د صفای خیال ساتلی کیږي او نه د علاج معالجې صحیح بندوبست. ټول قرنطینه مراکز ښارونو کې جوړ شوي دي. کلیوالو علاقو طرف ته NDMA له طرف نه هیڅ قسمه پاملرنه نه ده شوې. د نیب ایگزیکټیو بورډ د جمعیت علماء اسلام فیر رهنما اکرم ولی زرداری پولیټیکل سیکریټري رخسانه بنگش زوی په شمول د وزارت خارجه ځینې آفیسرز په ضد تحقیقات کولو منظوري ورکړې ده. د نه علاوه د وزارت بین الصوبایي رابطه سینیئر جوائنټ سیکریټري عارف ابراهیم په ضد هم د انکوایري منظوري ورکړې شوې ده. اعلامیې مطابق د نیب ایگزیکټیو بورډ اجلاس د چیئرمین نیب جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې شوی چې پکې د هاوسنګ سابقه وفاقي وزیر اکرم درانی او د آصف علي زرداری پولیټیکل سیکریټري رخسانه بنگش د زوی عمر منظور خلاف ته تحقیقات شروع کولو منظوري ورکړې شوې ده. اعلامیه کې دا هم ویلې شوي دي چې د وزارت خارجه افسرانو د خپل اختیاراتو نه تجاوز کړی او انډونیشین کیپټل جکارتا کې د پاکستاني سفارتخانې ملکیتي یو بلډینګ خرڅ کړی. نیب د معامله کې ککړ وزارت خارجه آفیسرز خلاف د ریفرنس دایر کولو منظوري ورکړې ده. اعلامیه کې زیاته شوې ده چې وزارت بین الصوبایي رابطه سینیئر جوائنټ سیکریټري عارف ابراهیم په ضد هم د انکوایري کولو منظوري ورکړې شوې. خیبر نیو ټیم سره اس پی ریلوے علمگیر بدسلوکي وفاقي وزیر ریلوے شیخ رشید په وړاندې پیښور کې صحافیانو احتجاج کړی. ډي اس پی معطل کولو مطالبه یې کړې ده. شیخ رشید واقعي تحقیقاتو کولو او ډي اس پی علمگیر اختر نه پس معطل کولو باور ورکړی دی. ډي اس پی علمگیر سمو د وړاندې د اخلاقیاتو جنازه ویستلې وه. د خیبر نیوز رپورټر سراج ریب ته یې سپورې ستغې ویلې وې او هغه یې د کوریج نه منع کړی. मैं DSP को मुअत्तल करवा दूंगा, ईद के बाद करवा दूंगा. चलो बस मैं DSP को मुअत्तल करवा दूंगा, ईद के बाद करवा दूंगा. चलो बस پیښور کې لاک ډاون کې نرمۍ نه پس د اختر تیاریانې په درس کې جاری دي. بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه او رش سیوا دی. بل طرف ته ټرانسپورټ اډو کې د سوشل ډسټنس بیخي خیال نه ساتلی کیږي. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په لاک ډاون کې نرمي او د اختر لپاره د تیاریانو له امله د خلکو رش په کچه سیوا شوی دی چې ورسره د ټریفک نظام د ګډوډۍ ښکار دی. که یو خوا په لاک ډاون کې نرمي کړی شوې ده نو بل خوا د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه په صوبه کې جمعه هفته او د اتوار په ورځ هم د کاروبار کولو اجازت ورکړی شوی دی. تاجرانو ته ټول هفته کاروبار کولو موقع ورکړی شوی دی. د صوبایي حکومت لخوا نه بین الاضلاعي او لوکل پبلک ترانسپورټ د بحال کولو نن دویمه ورځ ده چې په ترڅ کې د ضلعو ترمنځ د خلکو تګ راتګ سلسله جاري ده. د پیښور نه د پنجاب مختلف ښاریو ته د مسافرګاړو د تللو اجازت نه ورکړی شوی. زیاتره ګاډي د پیښور ټول پلازې نه واپس کړی شوي. نن د پیښور نه کراچۍ لپاره بسونه روان شوي دي. د صوبایي حکومت لخوا د ترانسپورټ په کرایانو کې کړی شوي کمی په هکله نرخنامه باندې عمل درآمد نه دی شروع شوی. په خیبر پختونخوا کې که یو خوا لاک ډاون او د ترانسپورټ په بحالۍ په هکله د حکومت په اعلامیه باندې عمل درآمد په مخ وړاندې روان دی، خو ولې بل خوا کرونا وایرس کې ککړ تنانو قرنټینه سینټرونه په تښتېدو باندې 2 میاشتې قید او 50,000 روپۍ جرمانه مقرر کړی شوې ده او په دې هکله آرډیننس هم جاري کړی شوی دی. قرنټینه سینټرونه په دویم ځل فرار باندې 6 میاشتې قید او 1 لک روپۍ جرمانه مقرر کړی شوې ده. په ټوله ضلع کې ډیپټي کمشنر، ایډیشنل ډیپټي کمشنر، اسسټنټ او ایډیشنل ډیپټي ایډیشنل کمشنرانو ته د فرست کلاس مجسټریټ اختیارات ورکړل شوي دي. کیمرامین محمد آصف قادری سره حضرت خان محمد، خیبر نیوز، پیښور. بلوچستان حکومت په صوبه کې پبلک ټرانسپورټ نه بحالولو فیصله کړې ده. د سلسله کې 13 ورځ یو اجلاس شوی و. اجلاس ته برفنګ دوران ویلي شوي چې د کرونا وایرس تقریبا 49% مقامي خلکو نه خور شوی دی او 2% بهر نه راغلی دی. لہذا موږ ټرانسپورټ نشو بحالولی. نور تفصیل به ګورو په دې رپورټ کې. بلوچستان حکومت په صوبه کې پبلک ټرانسپورټ نه خلاصولو فیصله کړې ده.
تیر ورځ د وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان په صدارت کې یو اعلی سطحه غونډه شوې. په غونډه کې د کرونا وایرس په حواله په هسپتالونو کې ضروري شیانو جایزه واخیستل شوه چې د بلوچستان کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا څخه مجموعي صورتحال باندې بریفینګ ورکولو پر وخت ویل شوي چې په صوبه کې کرونا وایرس 94% مقامي خلکو خور کړی دی او 6% له بهر څخه راغلو خلکو څخه پیلاو شوی دی. په اجلاس کې د پبلیک ترانسپورت او ریل ترانسپورت خلاصولو په حواله تحفظات رامخې ته شوي او ویل شوي دي چې د SOPs بغیر ترانسپورت خلاصولو څخه کلی پورې وایرس رسیدلی سي. په کار ده چې د کوټې خلک بهر لاړ نسي او د بهر خلک کوټې ته رانسي ولې چې په کوټه کې د کرونا وایرس اثرات زیات دي. په اجلاس کې دا هم فیصله شوې چې اختر به په سادهګۍ سره لمانځو او په میلو او د عیدګاه په ځایونو کې به د رش کمی وي. په بلوچستان کې د ترانسپورت د بندیز له کبله خلک له ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. بل لور ته د سمارټ لاکډاون هم نن په بلوچستان کې اخري ورځ وه. د حکومت لخوا تر اوسه مزید د بړاولو یا نه بړاولو فیصله نه ده شوې. کیمرمن اقبال خان سره حمید الله شیرانی، خیبر نیوز، کوټه. د سپریم کورټ احکاماتو نه پس پنجاب حکومت په صوبه کې درې ورځې لاک ډاون ختمولو فیصله هم کړې ده. د کم نه پس چې به مارکیټونه او شاپنګ مال جمعه خیالي او اتوار په ورځ هم خلاص وي. بل طرف ته مذاکرات کې ناکامۍ وروسته پنجاب ټرانسپورټ اسوسییشن د پبلک ټرانسپورټ بحالولو نه انکار کړی دی. नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी सरा मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर रना के पंजाब हुकूमत अख्तर लवजा सूबा के मुकम्मल लॉकडाउन खत्म फैसला कड़ी और मार्केटों सरा तजारती मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स था जुम्मा ख्याली और इतवार पुरज़म कारोबार जारी सातलो इजाज़त वर्कवलो फैसला कड़ी. सरचिनो तरमखा बाजारूना मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स बा सहर अतना तर माजदीगर 5 बजो पूरे हुकूमती SOPs पर मुताबिक कारोबार कवलेशी वाले सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर रना के जुम्मा ख्याली और इतवार पुरज़ बहम कारोबार को लावलो इजाज़त हुई. लॉकडाउन की नरमी वरसलू कोरोना वबा परेदो और मखनवी पर अड़ा पंजाब हुकूमत तजारती मराकज़ मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स पर अड़ा नवी SOPs हम जारी करी. दुकान कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स के लास विंजुल पारा सैनिटाइजर सहूलत मुलाजमीन और अमली सरा गाग हिफाजती इकदामात मास्क इस्तेमाल और 3 फुट समाजी फासला बरकरार सातलो वाजह हिदायत जारी कड़ी वाले अमल न कवलो सूरत के दरनी जर्मानी और दुकान सील कवलो अहकामात हम जारी कड़ी शवी. लॉकडाउन की नरमी रसूद पंजाब महकमा औकाफ और मजहबी उमूर मज़ारात को लावलो पर अड़ा हुकूमती SOPs गुख्ती और वयली लॉकडाउन लवजा महकमी तशपगिश करोड़ रुपये जियान अंदेख न दा. सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर की शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों के SOPs के मुताबिक कारोबार और रोजगार इजाज़त और इकदाम पर अड़ा मुहिम गुंडा हूँ वशवा चुपे की सूबाई वज़ीर कानून, सूबाई वज़ीर सेहत, वज़ीर सनत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी सेहत और IG पंजाब गडुन वकड़ो. गुंडा की शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों के कारोबार लपारा नवे SOPs बंद गौर कवलो सरा जुम्मतुल विदा और अख्तर मंजिल पारा SOPs और सिक्योरिटी इंतजाम बंद हूँ मुशावरत वक्रदेशो. बल अड़ता पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हुकूमती SOPs बंदन न इनकार करे चोरसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहाल लजन कार दे. सुप्रीम कोर्ट अहकामात और पंजाब हुकूमत लॉकडाउन की नरमी फैसले रुस्तो द लाहौर एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल, हाइपर मॉल, जिनवा मॉल और नूर मार्केटों की अख्तर खरीदारी लपारा रश सेवा शवे और कारोबारी हल जली खपतरस की शुरू शवी. कैमरामैन जावेद अब्बास सरा, जिमल खान, खैबर न्यूज़, लाहौर. शहरिकायत कराची के लॉकडाउन खात्मे नपस अलता रोजगार मुतासर शवे दे खसूसन कम पुख्ताना मजदूरान चे कराची के रोजगार पर तकल की तीन अगुई फरियाद काई वही ची लॉकडाउन नपस कारोबारों दुमर मुतासर शवी दी ची जमुंगा रिजक गटल हम ग्रान शवी. सिंध सूबा के कहर सुमरा लॉकडाउन की नरमी रवस्तल शवे खुला हम द मजदूरान कारून सम शवी न दी. پښتانه مزدوران وایي چې دوی مزدوري کول غواړي خو صوبایي حکومت او په تیره سیکیورټي ادارې وخت په وخت په لاره کې خنډان پیدا کوي. که هر څومره پښتانه کله نه کله مزدوري کوي خو وایي چې اخراجات ورته چلول وس ګران شوي دي ځکه مزدوري یې کله وي او کله نه وي. چا ویلاره میاشت کې به صحیح شي، چا ویلاره څلوېښت ورځو کې به صحیح شي. اوس خلک وایي چې یاره د لوی اختره پورې به دا حالات داسې نه مزدوري شته نه خشته نه بشته موږ ناسو یا ټول په دغه شتاب ناسو نه پولیس پرې دي کنه کار مار خو بیخي نشته هر څه بند دی بس لاک ډاون دلته راشي نو پولیس تنګی اوس دا 2-3 ورځې شوې د لږ سختي کم شوې د مخکې خو ډېر سختي و. سند حکومت د کرونا کیسز وروسته پبلک ترانسپورټ گاډو ترڅنګ کاروبار هم بند ساتلی و. که څه هم کاروباري مراکز پرانستل شوي خو ترانسپورټ لا هم په صوبه کې بند دی. نو ځکه دا پښتانه په کراچۍ کې پاتې شوي
او نشي کولی چې خپل وطن یا کور ته لاړ شي. سند حکومت ترجمان ویلي دي چې وفاق په دریو صوبو کې حکومت لري خو بیا هم ځان په اپوزیشن کې ګڼي. بلخوا سند وزیر تعلیم ویلي چې موږ د سکولونو پرانستلو پوزیشن کې نه یو. تفصیلاتو تر مخه سند حکومت ترجمان مرتضی وهاب ویلي دي چې موږ هر پریس کانفرنس کې قام ته پیغام ورکړی چې متحد شي. هغې ویلي دي چې سند اپوزیشن صرف الزاماتو سیاست کوي. وفاق په دریو صوبو کې حکومت لري خو بیا هم ځان په اپوزیشن کې ګڼي. وفاقي حکومت څه کوي د دې خبرې دا خبره څوک نه کوي. مرتضی وهاب ویلي دي چې سند صوبې کې بېروزګاره سیاسي غړي یو ځل بیا د گورنر راج خبرې شروع کړي دي. بلخوا سند صوبې تعلیم وزیر سید غنی ویلي دي چې سند ایجوکیشن اینڈ لیټرسي په تعاون طالب علمانو لپاره د تعلیم په اپ کار شروع دی. کوم اردو انګریزي او په سندي ژبه کې به د انټرنیټ سہولت هر طالب علم ته ترلاسه وي. د هغې ویلي دي چې موږ د سکولونو پرانستلو پوزیشن کې نه یو. سند صوبه کې تیر 40 غنټو کې د کرونا مرض نه نور 19 کسان مړه شوي چې ورسره په صوبه کې د مړو شوو شمیره یو کم 300 ته رسېدلې ده. تفصیلاتو تر مخه وزیر اعلی سند په خپل ویډیو بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د کرونا مرض له وجې تیر 40 غنټو کې نور 19 کسان مړه شوي دي چې ورسره د کرونا مرض نه په صوبه کې په مجموعي توګه مړو شوو کې یو کم 300 ته رسېدلې ده. وزیر اعلی سند مراد علي شاه ویلي دي چې تیر په 40 غنټو کې 3803 ټیسټونه شوي چې پکې 996 کیسونه مخې ته راغلي دي. په مجموعي توګه په سند کې د کیسونو شمیره 11940 ته رسېدلې ده. هغوی ویلي چې د صوبې په کچه تر اوسه 1,13,356 ټیسټونه شوي دي. هغوی ویلي دي چې په صوبه کې 252 نور مریضان صحتمند شوي دي چې ورسره په صوبه کې د صحتمند کسانو شمیره 4,941 ته رسېدلې ده. خیبر پختونخوا محکمه صحت کرونا حوالے سره تیر 40 غنټو رپورټ جاری کړي. رپورټ مطابق تیر 24 غنټو دوران د کرونا په وجه په صوبه کې 14 مریضان مړه شوي دي چې ورسره د صوبې په سطح باندې د مړه شوي مریضانو تعداد 340 ته رسېدلې. بل طرف ته تیر 40 غنټو دوران یو کم او 20 کرونا کیسز رپورټ شوي دي. خیبر پختونخوا محکمه صحت له طرف نه جاری شوي رپورټ مطابق د صوبې په سطح باندې د کرونا یو کم او 20 مریضان مخې ته راغلي دي یعنی کیسز رپورټ شوي دي. د کم سره چې په صوبه کې د کرونا مجموعي مریضانو تعداد 6213 ته رسېدلې. کرونا وایرس حوالې سره تیر 24 غنټو جاری شوي رپورټ مطابق د صوبې په سطح باندې 40 غنټو کې د کرونا په وجه نور تقریبا 14 مریضان مړه شوي دي چې ورسره صوبه کې د مریضانو تعداد کم چې مړه دي د هغوی تعداد هم سیوا شوی دی. مړه شوي کسانو تعلق د پیښور سره دی. کرونا وایرس له وجې پیښور کې تر دې دمه 109 کسان مړه شوي دي. رپورټ زیاتوي چې د کرونا نه متاثر مریضان صحتیابۍ سلسله هم مخ په وړاندې روانه ده. تیر 40 غنټو کې د کرونا 160 مریضان صحتیاب شوي دي. पाकिस्तान के कोरोना केसेस की इजाफा जारी दा द मरीजानों तादाद 3,916 ته رسېدلې ده. د مرګونو تعداد هم 900 یو کم 40 ته رسېدلې.